कि तुम मजाक कर लो, बेशक अल्लाह ताला जाहिर करने वाला है उन चीजों को जिससे तुम डरते हो। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, और अगर तू उनसे पूछे तो वो जरूर कहेंगे कि बेशक हम तो मजाक कर रहे थे और खेल रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्ताज़िऊन, कह दीजिए क्या अल्लाह के साथ और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ तुम मजाक करते हो। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, मुनाफिकीन दगी खबरी न डरी की च पतो बोंदी वो जो सुरात र नाजिल शी او په اخ سورات کې به بیا د هغو خبرو وضاحت ورکیوي چې کومې خبرې دي دغو په زړونو کې دي. په تفسیر مظهری کې د دی آیت شان نزول کې یوه واقعه لیکلې ده. هغه فرمایي چې کله چې مسلمانانو غزوه تبوک ته لوړلو نو هغه جنګ خو چونکې تاسو ته مو ویلي ونه شولو. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې تقریبا یو شل پنځه ویشت ورځې ویسور وو. هغه نه بعد بغیر د جنګ نه پیغمبر علیه السلام واپس راغللو او مو دغه خبره کړې وه چې ډېر منافقینو بانې مانې وکړلې او پیغمبر علیه السلام نه یې ځان پورته کړلو نه لوړلو، او ځنه منافقین داسې وو چې هغه لوړلو پیغمبر علیه السلام سره باقاعده. نو چې دا کوم کسان لوړلو داسې چال وشو چې په لیارې کې یو 12 کسان ځنه روایتونو کې 15 پرې دي چې 15 کسان 12 یا 15 دا منافقین وو. دغو خپلو منځو کې سلو وکړله چې یاره دا محمد صلی الله علیه وسلم نه چې ځان لیا نه کو کنه دغه یو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مو دپاره یو مصیبت ته چې په سرونو راته هر وخت ناسته، کله ورسره جهاد ته ځه، کله چاندې ویر کوه، کله چیشه کوه، دا څه په مصیبت کا کړي داسې چال کوو کنه چې لیارې کې څه طریقه جوړوو نعوذ بالله د محمد صلی الله علیه وسلم مړ کوو. نو بهرحال دغو داسې فیصله وکړله چې یاره پلانکي ځای کې څه کوم غار دا کنه هغه غره کې څه شپې مزال کوو کنه د شپې ورمنې اټیک کوو چې هغه غره سار نه راو ګرځو بس نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم به ختم شي. نو چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته بذریعه وحی اطلاع وشوله چې تو ته داسې داسې پروګرام جوړ ده. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله هغه غره ته راورسېدلو نو هغه ځای کې دوې لیارې وې، یوه غره په سار وه، یوه کوزه دغه تنګای و. نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي ته ډیوټي ویر کړله چې ته داسې چال وکړه چې اعلان وکړه دغو خلکو ته چې بھئی تاسو اټول چې کوم دا که نه هغه په د تنګي راشئ. او ځان سره یې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه ته یې وفرمیلو چې ته د مو د ووښو پړه ونیسه، ته مخکې مخکې څه. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته وفرمیلو چې ته څټ نه ووښ شړه، تاسو دوه مو سره شوې، د نورو ته یې ویلو چې تاسو کوزه ځئ. چنانچه پیغمبر علیه السلام په دغه غره منې دته ښخ شولو او دغه نور لښکار کوزه روان شو. خو دا کسان چونکې تیاره وه دغو پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم د غره کې تیاره لیاره ورته ونیوله. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته یو خبر کړو چې که داسې مو باندې چوک وکسې څه په هغه باندې به سپاره وي، وخون مخون به ورسره وي، که په مو باندې حمله کوله نو ته ورته هغه وخون مخ مخ ته ووایه چې هغه وتښتي. چنانچه همداسې وشولو. پیغمبر علیه السلام چې کله په غره باندې روان شولو غره په لیارې نو هغو توره شپه وه تر بزه کې والي وو، دلته په پیغمبر علیه السلام یې حمله وکړله. نو هغه وخون یې چې څنګه ورته نږدې راوستلو د حملې دپاره نو حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه سره داسې یوه نیزه غنې ورسره وه، هغې نیزې ګزرونه یې چې په وکړلو نو هغه وخونه ټول دته وتښلو. چې وتښلو بس تکه توره تیاره وه، دغه خلک پوه شولو چې محمد صلی الله علیه وسلم ته پاته ولګېدله، تیار یې دلته کاسه ځکه ودروله. نو دینه مخکې
چې مو خلاف څه اکشن وخلی زر زر د منډه خلاص کړل لخر کې د تورګاټ شول مثلا لخر کې تی تربیت شول نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اوسه لخر کوزیل یاري باندې روان د پیغمبر اسلامي غره په سار روان ده پیغمبر علی السلام هغه خالق سره رسیدو پیغمبر علی السلام مخکې نه وته نوستو نو بهرحال پیغمبر علی السلام حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه تاسو وکړو څو دا کاسون کوم تو وشړلو تو ولید ود پیژندلو هغه ته ویل نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو نو پیژندلو ځکه تر بزکی والی پیغمبر علیہ السلام نو تاسو البته هغه دا او ته عرض وکړلو چې هر او خون وو پیژندلو وو خون ز پیژنداو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې تو تدا علم شتو چې دا چشته راغلی هغه ته عرض وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم نشته نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایلو چې دا مو مارک پسې راغلی نو حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ډېر سخت غصه ویراله وای فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو حکم ویر کا چې داغه کسون ته حاضر شي یا موت هغه کسون وخیا چې زید ته دی ټول سرونه راو حضرت اسید ابن حذیر رضی الله عنه صحابي دا پیغمبر اسلام هغه ته دا کیسه تیر کړل نو حضرت اسید ابن حذیر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موت دی هغه کسون نه می وخیا کا سم پر رب د زبور پر دي جنت چې دی هغه سرونه ته مونږ نه ویروي پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې ګوره داس چال دا چې زه اوس دا غیم د خپل علاقې کفارونه جهاد نه فارغ شوم یا علاقه ما الحمدلله فتح کړله اوس کچېری زه دا مړک نو مو باندې بدای الزام ولګي چې محمد صلی الله علیه وسلم کوم دا کنه دا قراریږي نه څو اوس خپل خلکو کفرون نه لایا شو اوس خپل ملګری روي سور کړل خپل باندې برید وکړل نو لہذا ورکوای هغه نه بعد حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام بقاعده حضرت عمار ابن یاسر ته حضرت حذیفه رضی الله عنه ته او کسونو نامې ور وخیالي چې دا فلانای نه تفسیر مزاری کې لیکلي دي چې دین علاوه 70 کسونو نامې پیغمبر اسلام ته وخیالي چې دا منافقین دي دا په خلی باندې مسلمان دي نو پیغمبر علیه السلام ورته دا فرمایلی چې دا بچو ته خاینا چنانچه ورستا بیا حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ته دا هغه ملو شو خطاب ته ملو شو چې رازدار نبی صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر اسلام رزونه دي سره ور سره او هغه رزونه کې دا روز او چې پیغمبر علیه السلام دی دا د منافقینو نامې بکدا لیست وته خیالو 70 کسان نو دا دی پټ ځون سره یو پر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اون ته پوښ وکړلو چې اے حذیفه مو ته پاتې دا چې پیغمبر اسلام ته باندې دا خبره امانات کړی دا چې دغه منافقینو نامې بچوته نه خای خالد ورته وایي چې پاغو کې ایمان ما خناشته اوس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل د اخلاص واجنه دا تاسو نه کړه دا نعوذ بالله شیګونی ځکه سي ځکه چې ونه تاسو کولو کنه حضرت عمر فاروق خاطر نه غاټ منافق وو هغه له ځکه چې ایمان ما وته نوي خیلی ځکه ونه تاسو کولو خالد ورته وایي بهرحال نو الله رب العزت دیجه کې ورته فرمایي چې يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم څو منافقین څوک دا کنه هغه ډریږي چې دا سينه څه په تو باندې د سورات در نازل شي او د هغه د زړونو روز نه ته خبر شي دا بل یو کې ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب چې کله ته دغه ته پوښتنه وکې نو ته یې چې مخه حاصل ټوکی کولې او کېل تماشا ما کوله اې دې متعلق مفسرین فرمایي چې دا یو څو منافقین وو هغه وا پر دا خبره وکړه نعوذ بالله د صحابه کرام زیات اجمعین متعلق چې د دغون منات د کوم د قرآن تلاوت کوون کې دي صحابه کرام نه یلو د کوم کسان څخه تلاوت کوون کې دي د دغوی نه منا حریص خالق مونږ دي لیدل او د دغون منا درویغجن خالق مونږ دي لیدل او د دغون منا بزدل خالق مونږ دي لیدل دا خبره هغه کسانو وکړه نو یو کس هغه موقع کې موجود و هغه ته ویل چې زموږ پیغمبر اسلام ته ورسو دا خبره به وتا کوم چې د تو صحابهونو دغه دسی هغه ورول پیغمبر اسلام ته کې ساتي راکا نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه کسان راو غوښتل زروي غوښتل نو
پیغمبر علیه السلام نو تاسو کو چې تاسو دا ویلي د سیکړي نو هغه ته جواب کې اندا ویل چې نه خوز ونه لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم واسه ټیم پسای کولو غب شپ ملګوالو لری سفر باندې روان یو د څو 700 کیلومتر مزال د مدینې نه تبوک ته نو هغه ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم درو مزال د 25 شم په ټیم تیرولو کنه نو واسه غب شپ لګوالو یو صحابي فرمایي چې مو یو کاس ولیدلو هغه د پیغمبر علیه السلام دی وخ کجاوی پر خاخ او کش کېدو او تا مینات اشاره کولې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موټو کی کولې مو در اختیار نه یلو ایمو مقصد دانو نو بهرحال نو په دې سلسله کې الله رب العزت آیت تر نازل کړل چې ولا ان سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ته کله دونه تاسو وکړي چې ته دا خبره ویلي کړی دا نو ته یې څه نخوض ونه لعب دا خو مواسه ټوکی کولې لی به مکولې الله رب العزت ورته فرمایي هغه صحابي دا فرمایي چې کله اخسری وته دا ویلو چې نخوض ونه لعب نو پیغمبر علیه السلام ورته دا فرمایلو چې اب الله ورسوله کنتم تستهزئون تاسو الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره پس ټوکی کاوه تاسو ته د غب شپ د پاره دا موضوع ملو شو دا نو بهرحال دا ډیر خطرناک کور دا ځنه خلک غب شپ لګئی بیا په دا غب شپ کې کله دین باندې خبره راوړي ورا غب شپ د پاره ډیر موضوعات دي دین په معاملې کې غب شپ ما لګئی ورځي یو کاس وغه خبره کوله یو کاس وو هغه ته چونه څه هاکي ویل او څه پیسې مې سی ور باندې وي نو هغه د غب شپ کې چې ورکه مو ته مولا پیسې روکه کني قیامت پورې چې بیا د نه غوڼه نو دوه ته یي چې قیامت پورې چې وو مو پور میګړي خلک سپاروي یو تا ور باندې بیا سپور شه یعنی دا اوس ګوره غب تا ټوکه دا خود څه ټوکی ته څه ضرورت ده چې غب لپاره نور موضوعات لګ دي چې دا خبره وته کوي قیامت پورې چې کیدای شي الله رب العزت او فرمایي ته تو یلو کنه مو پور میګ وړي سپاروي د یو تا خي نو روشه اوس ته منځ د خلک سپاره کزه ته خپل هغه پاته ولګي نو خبره دا شایده الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دینیات کې مزاق او ټوکا ما کو دي ټوکو دی پاره ډیر غشتو دي میدانونه شتو دي بل شي بری کې ټوکی وکا الله د مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي